बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی ګرانو کتونکو 100 ورځې وړاندې بلکې 2 ورځې وړاندې د میاں محمد نواز شریف پخوانی وزیر اعظم د هغه یوه انټرویو په ډان ورځپاڼه کې راغله شایع شوه چاپ شوه او د هغې کې یوه جمله یا څه خبرې اترې داسې چې هغې یو نوي ایشو زموږ په دغه وطن کې یا زموږ په سیاسي ماحول کې راوچته کړه او هغه د ممبۍ چې کوم واقع شوې وه په هغې حوالې سره د میاں نواز شریف یو څه ریمارکس په هغې کې راغله. اوس دغه حوالې سره اول خو یو دا وه چې د میاں شهباز شریف د طرف نه سټیټمنټ راغی چې دا غلط ریپورټینګ شوی دی. بیا د مریم نواز شریف د طرف نه چې کوم سټیټمنټ راغی کوم ټویټ د هغې مخې ته راغی هغه دا راغی چې یاره میاں نواز شریف رښتیا ویلي دي غلط نه دي ویلي. نن میاں نواز شریف پخپله هم نن سحر په احتساب عدالت اسلام آباد کې چې د میډیا سره خبرې کولې هغه خپل الفاظ یو ځلې بیا کوټ کړو او دا تپوس وکړه چې په دې کې غلطه څه خبره ده. دا خبرې د دې نه وړاندې پخواني وزیر داخله رحمان ملک هم کړي دي، جنرال ریټایرډ پرویز مشرف هم کړي دي او څه نور جرنیلانو نومونه هم هغوی واغسته چې هغوی هم کړي دي او د هغې ویډیو کلپس هم یقینا چې موجود دي. بیا د هغې نه وروستو هم په دغه ایشو باندې د قومي سلامتي کمیټۍ اجلاس نن راوختی شوی په وزیر اعظم هاوس کې او د هغې یوه اعلامیه چې جاري شوه هغه اعلامیه کې ویلي شو چې د دغسې ګمراه کن پراپیګنډې د هغې مذمت وشو. د هغې نه وروستو بیا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هغه پریس کانفرنس وکړو او هغه دا وویل چې مذمت غلط ریپورټینګ شوی دی. بل طرف ته تحریک انصاف مشر عمران خان د هغه ټویټ هم راغلی او د هغه چې کوم پریس کانفرنس بیا کړی دی لږه شېبه وړاندې د هغې کې ویلي کړي دي چې د غدارۍ مقدمه د میاں نواز شریف په ضد باندې وچلولی شي د هغه خلاف د مقدمه د غدارۍ درج کړي شي. په سوشل میډیا باندې هم یو طوفان دی او په پرنټ او الکترونیک میډیا په باندې هم خبرونه دي وړاندې راځي. آیا دغه کومه خبره چې شوې ده دا واقعي د غدارۍ په زمره کې راځي؟ د دې سره سره دا به هم سوچ کوو چې د ملک اویا کاله وشو خو نن هم آیا زموږ سیاسي قیادت زموږ لیډرشپ هغه میچور نه دی او هغه په دې نه پوهېږي چې کومه خبره پکار ده او کومه نه ده پکار او آیا زموږ قومي سلامتۍ ته او زموږ په دنیا کې په عالمي سطح باندې زموږ کریډیبلیټي اوس دا پاتې ده چې په یو بیان باندې زموږ کریډیبلیټي هغه متاثره کیږي؟ آیا موږ په دغسې حالاتو کې ځان ته یو داسې قوم ویلی شو چې موږ د دنیا سره اوږه په اوږه باندې لاړ شو؟ دغه ټول صورتحال به موږ نن په خپل پروګرام کې ډسکس کوو. موږ سره دا وخت په سټوډیو کې ناست د پیښور یونیورسټۍ د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ استاد پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وي. د دې نه علاوه موږ سره به د ټلیفون د لارې په پروګرام کې شریکیږي نوموړي سیاسي رهنما او دانشور پخوانی سینیټر افراسیاب خټک صاحب هغوی به موږ سره د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي مشر انجینیر همایون خان هغوی د ټلیفون په لارې به موږ سره پروګرام کې شریکیږي. کوشش کوو زموږ رابطې هم شوي دي د مسلم لیگ نون د مشرانو سره هم او امید دی چې د صوبایي مشر انجینیر امیر مقام هغوی به د ټلیفون د لارې موږ سره شریکیږي او د دې سره سره د تحریک انصاف رهنما به هم موږ سره په پروګرام کې د ټلیفون د لارې راځي او د هغوی رایې به هم اخلو. خو ناست موږ سره پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب. ډاکټر صاحب د پولیټیکل ساینس د یو استاد په حیثیت باندې تاسو خامخا ریسرچ تھیسز هم کړي دي په دغه ټول صورتحال د ملک دننه هم ستاسو نظر دی بهر دنیا په سیاست باندې هم ستاسو نظر دی. دا وخت چې کوم صورتحال نه موږ تېرېږو یو خو دا ده چې د میاں نواز شریف دغه سټیټمنټ دغه بیان ته تاسو په کوم نظر ګورئ او بل دا به راته هم وایئ چې زموږ قومي سلامتي زموږ په دنیا په ورورولۍ کې کریډیبلیټي هغه کله کله داسې چې د یو سیاسي بیان نه هغه متاثره کېږي د دې وجوهات؟ ډېره مهرباني ډېر شکریه د دعوت راکولو. داسې ده چې زموږ ملک د بدقسمته هغه ملکونو نه دی کوم چې د ازادۍ نه پس ته په دې تکل کې دی چې یاره په دې خپل ملک کې به موږ کوم قسمه نظام راولو. دا خبره یعنی لا موږ په دې کې هم کنفیوز یو چې کم سیاسي نظام او تاسو ډاکټر صاحب بالکل خبره صحیح ده کله دا خبره کېږي چې صدارتي نظام ښه دی او کله دا تجربې شوي دي کله جی پارلیماني نظام راشي او ماشاءالله خو پکې یو عامه خبره دغه داسې ده چې تر اوسه پورې انسان کومې تجربې کړي دي د هغې په رڼا کې اخرنۍ هغه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې ګنې ډیموکراسي او جمهوریت چې دی نو دا د ټولو نه اویلیبل چې موجوده نظامونه چې دي په هغې کې جمهوري نظام چې دی ډاکټر صاحب بیا په جمهوریت کې هم کله صدارتي نظام او
جی هغه کې داسې ده چې د هر ملک او د هر قوم خپل حالات وي او هغه چې فیصله وکړي چې موږ له صدارتي پکار دی یا پارلماني پکار دی نو دې کې د پریشانۍ خبره نشته یعنی چلی دی شي په خپل ملک کې د دوانو تجربه وکړه د پارلماني تجربه زموږ اولنی لاس کاله کې وشوله ورپسې بیا یو صدارتي طرزي حکومت راغی بیا د هغې نه پس واپس زموږ قوم پارلماني طرزي حکومت ته لاړه او اوس بعضې اوازونه داسې کېږي چې یو ځل بیا د صدارتي خبرې کېږي خو دا د پریشانۍ خبره نه ده لکه دغه خبره سي ځکه چې بالاخره دا فیصله د عوامو په لاس کې وي خو د پریشانۍ خبره دا ده چې د هغه سوال چې د هغه زموږ په ملک کې اولني ورځو کې فیصله کول پکارو چې دا اختیار چاته دی چې دا حکومت حکومت دا سوال چې کوم دی دا د ټولو نه د اجتماعي ژوند د ټولو نه غټ سوال یا که ډاکټر صاحب موږ لږ نور هم اسانه کړو چې د فیصلې اختیار به چا سره سیاسي قوتونو سره به کې اسټابلیشمنټ سره موږ په خپل ځای یو سوال دی موږ په سیاسياتو کې د خبرې ته داسې ګورو چې یو کس ته د اختیار وي چې هغه د حکومت وکړي یا دویمه خبره دا ده چې څو خلکو ته یو خاص مخصوص کلاس ته د اختیار وي چې حکومت وکړي او درېیمه دا ده چې ډېرو خلکو ته د اختیار وي چې حکومت وکړي نو موږ په دې دا اولني چې کوم دوه صورتونه دي دغه صورتونه بغیر د دې نه خالي نه دي چې موږ دا وایو چې دا د عام انسانانو نه بدل او اوچت خلک دی دا به هله کامیابیږي چې تر څو پورې موږ دا عقیده نه وي اوس مونږ وایو چې الله تعالی ټول انسانان یو برابر پیدا کړي دي او دا د انسانانو خپل فیصله ده ځکه چې د کومې فیصلې نه د هغې اثر په ما او زما په ژوند او زما په خلکو باندې راځي نو په دې وجه باندې په هغې کې اختیار ما سره پکار دی زما د هغه معاملاتو اختیار بل سره نه دی پکار په دې وجه باندې دغه سوال ته راځم کوم چې تاسو وکړه چې زموږ د بدقسمتۍ نه په دې ملک کې بار بار دا سوال دوباره راپورته کیږي نو زه د نواز شریف د بیان ته زه په دغه نظر باندې ګورم چې په دې ملک کې دا یو خبره جاری ده چې یاره دلته کې د اختیار عوامو سره وي که څو خلکو سره دي نو دا په مختلفو شکلونو کې راځي په د یو څو موده مخکې دا سوال بیا راپورته شوی دی زموږ په ملک کې چې آیا دا اقتدار خو ورسره وي خو اختیار ورسره شته او که نشته نو په دې وجه باندې د نواز شریف دا وینا په هغه کنټیکسټ کې قتل پکار جی یعنی مطلب تاسو غواړئ چې په دې وخت کې چې کوم یو بیانیه روان یو کوم ډسکشن روان دی په ملک کې د دانشورانو ترمنځ هم او د سیاسي لیډرشپ ترمنځ هم چیرې اصل اختیار چا سره دی او مخامخ څوک دي بدنامي د چا کېږي او اصل اختیار چا سره دی یقینا خو بیا که موږ ډاکټر صاحب دې صورتحال ته وګورو نو تاسو څه ګڼئ چې آیا دا کوم سوال لکه چې میا نواز شریف صاحب وایي چې ما خو سوال پورته کړی دی نو آیا دغسې سوالونه که نن اویا کاله پس موږ پورته کوو دا زموږ ناکامي نه ده په حیثیت قوم تاسو په دغه نظر هم د سیسته کتې شئ خو بل طرف ته موږ دا هم ویلی شو چې دا زموږ کامیابي نه ده بلکې زموږ یو ښه طرف ته تګ دی چې موږ د خپلو غلطو او د خپلو خبرو احساس وکړو او دا څه بده خبره نه ده چې یاره ګنې موږ یو غلطي پرون کړي نو نن موږ د هغې اعتراف وکړو په حیثیت قوم دا به موږ یو بله حوصله به موږ ته راکړي چې موږ د څه قسمه چیلنجز سره مخامختیا راځي نو موږ به حیثیت قوم به کولی شو ډیر سوالونه داسې دي چې نن سبا تاسو په دې سوشل میډیا کې او نور هم دا سوالونه چې کوم راوچت شوي دي دا څه موده مخکې چا تصور نه شو کولی نو په دې وجه باندې دا یو ښه اشاره ده ښه مستقبل طرف ته چې د ملک وګړي نن دا سوالونه راپورته کوي چې زما نه کم ټیکس کټ کیږي زما د کومه اداره چې د کم کار دپاره جوړه شوې ده په کم باندې چې د سټیټ انویسټمنټ کیږي هر هغه اداره دی عوامو ته جواب دی شي خو دا مقصد تر سره کولو کې لا اوس هم ډېر وخت شته چې زموږ پارلیمنټ او زموږ عوامي نمایندګان د دې قابل شي چې د هر ادارې نه تپوس وکړي چې هغه جی ډاکټر صاحب افراسیاب خټک صاحب پخوانی سینیټر او نوموړی دانشور هغوی موږ سره په لاین دي هغې طرف ته ځو السلام علیکم خټک صاحب
وعلیکم السلام. افراز یاب خټک صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم او دا کم د 2-3 ورځو نه چې کم یو بحث روان دی او بیا نن په هغه کې ډیولپمنټ هم وشو د میا نواز شریف چې کم سټیټمنټ راغلی او بیا نن سلامتي کمیټه اجلاس بیا د وزیر اعظم صاحب پریس کانفرنس بیا د بعضې سیاسي مشرانو مطالبې چې د غدارۍ مقدمه دې وچلولی شي. تاسو څنګه په کم نظر باندې ګورئ د میا نواز شریف دغه سټیټمنټ ته؟ زه خو چې زما ذاتي رایه دا ده چې دا خو د ملک د غدارۍ کارخانې خو د 70 کالو نه چلېږي جی او هر موسم کې خپل غدارات دي او د نن غدار بیا سبا هیرو وي د سبا هیرو بیا بل ورځ غدار وي. خبره څه ده چې دې کې څه داسې خبره ده چې هغه نوې ده. جی هغه وخت چې د نیشنل سکیورټي ایډوایزر او جنرال محمود علي دراني جی بالکل هغه اعلان کړی و چې دغه اجمل قصاب پاکستانی دی ولته تللی واقعیت کړي جی نو دې کې دا خو څه انکشاف خو نه دی جی په چونکې نواز شریف صاحب خلاف یو کمپین شروع دی پر حکومت باندې چې د انتخابات وبایلي او د خاص ډول خلک چې انتخابات وکړي جی نو که هغه هر خبره وکړه نو هغه به امداد دا یو څه دی نو بعد څه څه جوړي نو افرازیاز خټک صاحب موږ سره پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب هم موږ سره په سټوډیو کې ناست دی او د هغې وړاندې هم موږ دا سوال کېښودو چې 70 کاله پس هم موږ یعنی په داسې یو خبره باندې یو طوفان راځي او په یو سټیټمنټ باندې یا په یو بیان باندې په عالمي رورولۍ کې نړیواله رورولۍ کې زموږ کریډیبیلیټي متاثره کیږي نو آیا دا زموږ دپاره بحیثیت قوم یو المیه نه ده جي؟ ډېره لویه المیه ده جي او دې کې بیا خاص خبره تاسو ګورئ چې جنرال مشرف ډېر وایي چې موږ طالبان کړیو جی جنرال مشرف پر 2010 کې وایي چې او پاکستانیان تللیو او بمبئی ته حمله کړې جی هغه باندې راځي خو کا بل طرف ته بیا ستړي خبره کوي نو بیا کوم تر راځي او دا خبره څنګه سره پاکستان یوازوالي طرف روان دي جی څوک دوست کین هم څومره د مخ تاسو ولیدو چې اقوام متحده کې یا د پاکستان باندې چې مالي خبرو کې پابندي لګېدې جی نو چین هم کوم څه ونه کړی ترکیه ونه کړی شپه یا ته سعودي عرب ونه کړی شپه نو بیلګل بالکل څه ته وایي نو اصل پرداده چې پاکستان ته د خبرې ضرورت دی چې موږ په دې اخلاص سره خبرې سره وکړو او د ملک مفاد چې دي هغه وکړو نو هغه لپاره ضروري ده چې یو بل سره په کلاو خبرې په کلاو سره په خلاص پټ باندې خبرې وکړو او دا الزامونه لګول او دا تورونه لګول دا خو ډېر شوي دي دې نه څه جوړه شوه. میا نواز شریف صاحب نن یو ځل بیا دغه سوال پورته کړی دی چې ما خو پوښتنه کړې ده سوال مې کړی دی تپوس مې کړی دی او آیا زه غلط یم او که نه بیا په دې کې جي خبره دام کېږي چې رپورټنګ غلط شوی دی او توړ مروړ کړ پیش شوی دی غلط رپورټنګ شوی دی سیاق و سباق نه هټ کر شوی دی دا دومره معاملې چې کېږي او بیا په دې کې سیاسي خلک راپاسي او هغوی مطالبه کوي چې دا خو غداري ده او د خلاف د غدارۍ مقدمه درج کړي شي نو تاسو نه ګڼئ چې دا هم سیاسي خلک راپاسي او د سیاسي خلکو خلاف الزامونه لګوي او د هغې خلاف مطالبې کوي نو خبره خو په کور کې دننه نه ده افراسي صاحب صاحب تاسو سمه خبره کوئ جي موږ خو نواز شریف صاحب پارټۍ سره څه تعلق لري تاسو پوهېږئ موږ اپوزیشن کې یو په هغې ډېر تنقیدونه هم کوو د سی پی آی حوالې سره نور ځینې خبرې باندې اختلافات هم سره لرو خو دې مطلب خو دا نه دی چې یو سړی دی یو خبره وکړي او د خلک دې پر ودانګي نو دا هغه اردو کې دلته زموږ یو شاعر و د زما سره کلاس ویلو بنو کالج کې چې ما سبق وی اردو کې شعر ویلو پښتو کې د هغې شعر کوټ کومه تو د ډېر ښه شعر وی چې فقیه شہر بولا بادشاہ سے بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا اسے مصلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے ان کی سوچ ہم سے مختلف ہے جی اختلاف کی سوچ باندې دومره خبرې نه دي کول پکار جی خو که دا چې کوم عمل روان دی تاسو څه ګڼئ د یو سیاسي رهنما په حیثیت باندې تاسو څه وینئ په راتلونکي کې چې آیا دا به دا خبرې دا به زموږ په راتلونکي په الیکشن باندې څومره اثر انداز کیږي دا چې لږ د سیاسي موقع پرستۍ اظهار هم دی او بل طرف ته دا لږ سړي سره تشویش پیدا شي چې دا به څنګه موږ یو شفاف او آزادانه انتخابات کوو چې په سیاسي بیانونو باندې به داسې خبرې کېږي ما درته اوس وکړو چې نواز شریف صاحب سره شل اختلافات کېدای شي ایشوز باندې د هغې موقف باندې شل ما درته سی پی آی خبره موږ وکړه مغربي روټ خبره مو وکړه فاټه مرجع ونه شو دې خبره موږ وکړه دا ټول خبرې چې دې تنقید وکړي چې کول پکار دي مګر دا چې یو خبره داسې ده چې معلومه خبره ده ماته که جنرال دراني کوي یا جنرال مشرف کوي نو هغه ته لاسونه پرکول چې واه ډېر ښه دی
او کدا سیاسي سره کې نواز شریف صاحب دې قبل څوک کوي نو بیا ټول پر راوځانګي چې دا خو ملک سره دښمنی د فلان کې نو دا څه پکار انتخاباتو ته فضا جوړول پکار دي او دا ماحول چې خاص پارټو د پاره باندې انتخابات ګټل کیږي او ځنې پارټو ته شکست ورکول لپاره انجینیرینګ روان دي نو دا خو خطا اثر نه دی دا به انتخاباتو باره کې سوالونه پیدا کوي او د ملک جمهوریت مستقبل باره کې آئینی نظام باره کې سوالونه پیدا کوي افراز خټک صاحب زه خواهش لرم چې تاسو سره په دې باندې خبر وکم چې د دې بیان وروسته آیا واقعي په عالمي رورولۍ کې زموږ حیثیت ته نقصان رسي یا زموږ چې کوم سټیټس دی هغې ته نقصان رسي خو ډاکټر صاحب موږ سره ناست دی ډاکټر صاحب که د افراز خټک صاحب خبرې ته موږ سوچ وکړو او هغوی دا وایي چې یاره یو طبقه دا خبره کوي نو هغې ته خو په هغې سترګې پټولې کېږي خو که سیاسي خلک دا خبره کوي نو هغې باندې د غدار الزام لګي او بیا هغې دا وایي چې یاره د غدارۍ خپل هر چا خپل غدار دی اخر دې نه به موږ د راوتو لار سره دې نه به څنګه راوځو دیکې زه دا خبره د خپل مضمون په رڼا کې چې کله کوم نو هغې کې افراسیاب صاحب لکه سیاسي خلک یاد که زه د سیاسي خلکو په ځای باندې خلک یادوم جی چې کله د خلکو نماینده دا خبره کوي نو هغه ته اجازت نه خو د دې نه علاوه چې یو خاص ادارې یا خاص خلک کله دا خبره کوي نو هغې ته اجازت وي زه دا خبره بیا دلته کې دوباره کوم چې د کوم څیز زما ژوند سره د کوم څیز زما د راروان نسل سره د کومو معاملاتو نه چې زه براه راست متاثره کیږم په هغې کې د ولې زه خبره ونه کړم دا څونه که هغه د منبع واقعه ده که د افغانستان شخړه ده که نورې داسې خبرې دي د هغه ټولو نه زه متاثره کیږم چې زه کله متاثره کیږم نو بیا په کار ده چې زه د هغې تپوس وکړم او زه په هغې باندې د خپلې رای اظهار وکړم او دا اختیار د ماته راشي چې زه کله فیصله کوم نو ځکه چې زه ته متاثره کیږم نو اختیار ماله په کار دی نو په دې وجه باندې دا چې کله د عوامي منتخب شوی کس یعنی نواز شریف یو معمولی کس نه دی هغه د پاکستانی قوم منتخب کړی دی د اختلاف په امور سره د خلکو وي څوک به خوښوي څوک به نه خوښوي خو د خلکو منتخب کړی دی په دې وجه باندې دا معمولی خبره نه ده او دونه زر دا خبره کول چې یاره دا غدار دی یا داسې نو دا دې کې لږ احتیاط پکار دی جی ګرانو کتونکو افراسیاب خټک صاحب هم موږ سره دی ډاکټر صاحب هم موږ سره ناست دی په دې سره وړاندې هم ډېرې پوښتنې په ذهن کې راځي ډېر سوالونه په ذهن کې راځي خو وخت موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو تاسو به موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب موږ سره په سټوډیو کې ناست دی نوموړی دانشور او سیاسي رهنما افراسیاب خټک صاحب پخوانی سینیټر هغې د ټلیفون د لارې موږ سره پروګرام کې شریک دي افراسیاب خټک صاحب څنګه چې بریک باندې راتلو نه وړاندې ما عرض کړی چې آیا په داسې بیان نه وروستو اوس د پاکستان ته واقعي مشکلات پیدا دي او په نړیواله رورولۍ کې واقعي زموږ کریډیبلیټي متاثره شوې ده ارزاده د مشکلات د بیان مخکې نه موجود دي جی تاسو یاد شي د تیر کالې اگست په میاشت کې په چین کې یو سربراہ کانفرنس شو بریکس کانفرنس به ورته وي جی هغې د ډیرو داسې ترهګر تنظیمونو نومونه واخیستو چې دا پاکستان کې او دا پکار ده چې پاکستان حکومت د دې خلاف کاروایي وکړي دا 15 غټ ملکونه او شپږ غټ ملکونه د هغې سربراهانو دا خبره وکړه چې هغې کې چین هم شامل و جی هغې نه مخکې تاسو کې یاد شي داسې دلته کې یو کابیني میټینګ وشو هغې کې دا خبره وشوه چې ځینې بار ملکونو کې تشویش دی زموږ ځینې پالیسیو باندې نو د هغې نه دلته لویه کیسه جوړه شوه چې ډان لیکس وغیره مګر بیا موږ ولیدل چې همغه چین هغې خلاف یو هغه دا خبرې اترې وکړي نو مشکلات موږ ته شته خو هغه مشکلات بیانونه دې بیان نه دي راغلي هغه د پالیسیو نه دي یعنې وایي چې که اوږه نه خوري نو خولې نه به د بوی نه ځي نو که دا ځینې کارونه موږ نه کوو نو بیا به موږ پرې څوک نشي تړلی خو مشکل دا دی چې دنیا کې چې دهشتګرد کوم ځای کې ونیولی شي نو پته ولګي چې یو وخت کې دلته نه پاکستان نه تللی و او هغې وجه دا دلته مشکلات د څو موده تېر شوي دي نو هر څه دا دی چې دا خبرې پکار دی چې موږ په پالیسیو باندې نظرثاني وکړو وګورو چې کوم شی پاکستان لپاره نقصان دی کوم شیونه موږ ته نقصان راکړی دی موږ دنیا کې تنهایي طرف ته بیایي هغه دغه بیان نه دی هغه زموږ د پالیسۍ دی عمل کې نو چې هغې نه وي راوتلي او وایو چې بس موږ به دا کوو خو تاسو غږ مه کوئ یا که چا رؤوف صاحب ډېره ښه خبره وکړه چې کومه خبره یعنې موږ د ژوند سره تعلق دی پاکستان د مستقبل سره تعلق دی په هغې به موږ خبرې نه کړو نو دا به څوک خبرې کوي غیر ملکیان به کوي
چې موږ خپل نه کوو په دې باندې خبرې نو خبرې پکار دي او په هغه باندې دا الزام تراشیانه دا پروپاګاندا دا بس کوم سیاستدان چې کله چې خوښ نشو نو بیا ورپسې ټول کیسې پرانځي او ټول یو هغه خلاف یو داسې کیسه شروع کی قوالی ټول خلک شروع کی ته وایي چې هغه اټ شپ کې سم شمار لکه چې مارو موږ په نواز شریف پارټي سره هیڅ تعلق نشته په دومره خبره ده چې د ملک هر سړی حق لري چې خبرو کی او په خبره باندې چې خپل بندول نه په کار نور باندې الزامونه لګول په کار دا د وخت توصيات چې زموږ د مشرانو بووي اتیم کولو کې بچا خان ولی خان بووي چې دا د جهاد په نوم فساد دی اوس دا دی زمونږ فوج یو اپریشن شروع کړل د فساد وته وایي او دغه خلکو په نوم باندې چې څوک د خلک دا کارو کوي هغه خلاف کاروي شروع کړ نو دا هغه خبره زموږ مشرانو غوښته کوله او وخت هم ډېر خلکو هغه ته غداران وي یو شی بل شی مګر دا وخت ثابت کړ چې هغه ټیک خبره کوله کوم دې کې څوک نه پریوتی دا زمونږ د ملک تبعیض شو دا زرګونه خلک پړ شو اقتصاد زموږ خراب دی تنهایی ته مونږ لاړو دا د خبرې چې یعنی په کار چې کوم وخت خبره اوریدلې وي نن هم دا خبره اوریدل په کار دي په ځای چې دې باندې مونږ راوځو او یو بل باندې الزام تراشو میا نواز شریف سے مطالبه نن کړی دی چې یو قومي کمیشن دی جوړ کړی شي او هغه دا فیصله وکړي چې څوک غدار دی او څوک محب وطن دی تاسو څه وایي ولا خبره ده بالکل بلکې زه دا وایم چې دا کمیشن د تحقیقات وکړي چې پاکستان ته دهشتګردي راغله څنګه مونږ خو زر کاله نه خدای په فضل مسلمانانو الحمدلله دلته کې دهشتګردي نه وه نو دا دهشتګردي څنګه راغله دا خو مونږ په عالمي جنګ کې پریوتو لوی طاقتونو په جنګ کې چې امریکا روس سره جنګ کولو او مونږ ورته خپله اوږه ورکړه او د ټولو دنیا نه ترهګر راغلو دلته کېناستو او اوس مونږ یو بل باندې الزامونه لګوو او دغه پالیسي خبره هیڅوک نه کوي چې څنګه پاکستان د پټلۍ نه کوڅ زه تاسو وایم چې جنرال ضیاءالحق نه مخکې پاکستان دنیا کې خلکو د کاټن لپاره پیژندو یورپ کې به خلکو انتظار کوو چې پاکستان نه چې کاټن کپڑا راشي دا به ښه کپڑا وي ځکه چې پاکستان کې کوالټي کاټن جوړېدو او خو چې بیا د ضیاءالحق نه پس به خلکو چې پاکستان چې دنیا کې لوی ټیرریسټ را پیدا شو به دا به ضرور پاکستان نه راغلی نو د پاکستان شهرت بدل شو او دا صورت څنګه بدل شو دې وجه سوا دا پالیسي په کار ده چې دې باندې رڼا واچو دې باندې خبرې وکړو او زما په خیال کې دې ته کمیشن په کار دی دې خبر باندې کمیشن په کار دی چې دا خبره یو ځل فیصله شي چې د څه چې روزانه به خلک چې څوک بدی راشي یا مخالف شي نو په هغه باندې غداري الزام ولګي جی ډېره مننه کوو افراسیاب خان خټک صاحب نوموړی سیاسي رهنما او دانشور تاسو موږ او خپلې قیمتي خبرې مو موږ سره شریک کړې ډاکټر عبدالرؤف صاحب د افراسیاب صاحب خبرې خو تاسو اورېدې خو په دې کې یو سوال زما ذهن ته راغی که موږ ماضي ته ځو او بیا په ماضي کې چې په دې ریجن کې څه وشو په دلته کې زموږ ګاونډي هیوادونه بیا په هغې کې بدلون بیا په هغې کې د لویو طاقتونو آیا دغسې حالاتو کې موږ د نړۍ نه جدا پاتې کیدی شو چې زموږ ګاونډي هیوادونو حوالې سره بهر دنیا کومه فیصله کوي موږ د هغې نه ځان جدا ساتلی شو داسې قطعا په د نن وخت کې ممکنه نه ده چې ګنې موږ د نړۍ نه بیرته پاتې شو خامخا به د هغې سره زموږ مختلفو معاملاتو کې رابطه راځي کوم سوال چې تاسو د دې نه مخکې راپورته کړو افراسیاب خټک صاحب د هغې جواب هم ورکړ چې دا د دې نه مخکې دا خبره د دې بیان نه مخکې زه دا ګڼم زما دا خیال دی ممکنه ده چې زما د نورو ډېرو کسانو داسې نه وي خو کله هم چې زموږ هغه خلک کوم چې د بهر دنیا سره په څه ناڅه واسطه باندې د هغې انټریکشن راشي یعنی هغه پاکستانیان د کوم چې د دنیا د نورو خلکو سره چرته یو بل سره خبره راشي په هغه ځای کې موږ ډېر نن سبا په یو دفاعي پوزیشن کې لکه موږ سره داسې خبره نشته چې ګنې موږ ډېره په زور سره هغه خبره وکړو او د هغې وجه همدا ده چې څه خبرې داسې دي چې هغه واقعي دلته موجود دي خو موږ د هغې نه انکار کوو د هغې په بنیاد باندې زموږ په هر ځای کې د پاکستانیانو یو ډېر عجیبه غونته کې لکه پوزیشن وي زه تاسو ته یو که اجازت وي یو مثال تاسو ته درکړم موږ د خپل ډپارټمنټ ته طرف نه یو کانفرنس کړو چې هغې له موږ د بهر دنیا نه دانشوران هم راوغوښتي او موږ دا خبره څنګه چې زموږ وایي د ریاست یو پالیسي ده د یو پاکستاني په حیثیت باندې زه هماغه پالیسۍ د بهر خلکو مخکې به زه هماغه خبره کوم په دغه وخت کې چې کله موږ دا کانفرنس کوو په ګلیاتو کې نو موږ په د هغې سره زه پخپله موجود وم چې په دې کې یو ګاډی راغی چې په هغه ګاډي کې څه خلک داسې ناست وو چې هغه پرایویټ وو او د هغې سره وسله او هغې باندې لیکل او هغه ټول هر څه او هغه جیپ داسې تېر شو
اوس هغه سکالر چې کله ما ته وکتل ما هغې ته وکتل نو زه ما سره هیڅ جواب نو چې زه ورته ورکړم چې ګنې دا څه یعنې په زړه کې سره پوه شوې چې یعنې هغه هم پوه شو زه هم پوه شوم خو نو زه په دې وجه باندې وایم چې زمونږ هغه کسان چې کوم نن د نواز شریف دې خبرې ته یا د دې نه علاوه نورو خبرو ته د هغې ذهن نه رسي لږ د دوی د دنیا کې د پاکستان د نورو خلکو سره د پاکستان په حواله سره څه خبره وکړي ایون زمونږ دیکھ ډاکټر صاحب یو بله خبره هم ذهن ته راځي که نه لکه مونږ څنګه چې افراسیاب خټک صاحب ووایي چې مونږ د ترهګرۍ خلاف یو جنګ ایسه جوړ شو بیا د هغې نه وروسته مونږ ضرب عضب اپریشن وکړو او د هغې نتیجه دا ده چې نن هم په شوال کې په شمالي وزیرستان کې د افغانستان د بارډر د طرف نه اټیک شوی دی او زمونږ اووه ځوانان په هغې کې شهیدان شوي دي 2 په هغې کې زخمیان دي یعنی موږ دغه ځای ته ورسېدو هغه زړه کیسه چې وه هغه تقریبا موږ صفا کړه خو نن هم موږ په نړۍ کې زموږ نه د ډومور مطالبه کیږي او موږ دا نشو ویلی چې یاره موږ دا دومره کار وکړو نو دا زموږ د سیاسي لیډرشپ بیا ناکامي نه ده زه به دې ځای کې بیا هغه خپلې لومړنۍ خبرې ته رالم چې سیاسي لیډرشپ سره اختیار یو سوال دی چې د سره څونه اختیار دی په دې وجه باندې دا چې کوم بحثونه راوچتېږي چې موږ دا الزام په یو اداره په بل اداره په بل اداره باندې نو هغه وجه هم دا ده چې موږ په حیثیت قوم دا ټول څیزونه پکار ده چې اون کړی وی خو نیشو اون کول د هغې وجه دا ده چې زموږ هغه د فیصلو چې کومه طریقه ده هغه فیصلې بذات خود په هغې کې مسله ده نو که چېرته موږ د هغه فیصلې کولو کې عوام او خلک شامل کو نو هغه به د دې هره فیصله او هره پالیسي به بیا اون کوي او هغه به مخکې وړاندې بوځي نو په دې وجه باندې چونکې هغه صورتحال نه دی نو په دې وجه باندې موږ ته دا مشکلات په مختلفو موقعو کې مخې ته راځي ډاکټر صاحب یو بل طرف ته د دې یو بل رخ هم دی چې کله داسې حالات پیدا شي بیا چې کوم زمونږ لکه افراسیاب صاحب خو خبر وکړه چې یاره زمونږ خو مخالفت هم شته او جدا سیاسي جماعت دی خو خبرې دادي دلته موږ ملګري یو دلته موږ ملګري نه یو خو زموږ یو دا هم بدقسمتي ده چې کله داسې حالات جوړ شي بیا زمونږ بعضې سیاسي مشران هغه دغه خبرې له هوا ورکوي او هغه کم سیاسي مسابقت چې دی هغه په انتخابي میدان کې یا په سیاسي میدان کې د مقابلې په ځای باندې بیا د داسې حالاتو نه فایدې اخیستو کوشش کوو نو په دې کې موږ دا زموږ د چې کوم سیاسي نظام دی نو بیا دا هغې ته موږ ویلو چې هغې کې لا موږ بلوغت ته نه یو رسېدلي دا خبره صحیح ده تاسو په خپله د هغې یو لحاظ سره هغه جواب هم مخې ته راغی چې بلوغت ته نه یو رسېدلي که دا خبره جاري شي افراسیاب خټک صاحب خبرې تاسو واورېدې داسې وخت هم راغلی و چې دغه مشران د دوی مشران چې دي نو هغه په دې ملک کې څنګه ګڼل کېدل جی بالکل او نن چې په چا باندې دغه دعوه نو تاسو دغه نه خبرې خو نن څنګه هغه صورتحال بدل شه نن هغه خلک چې مثال داسې قسمه اوازونه پورته کوي داسې خلکو باندې دا ممکن ده چې څه موده پس د هغې د نیریټیو هم چینج شي خو دا پروسس کنټینیو ساتل پکار دی چې دا الیکشن کیږي او خلکو ته دا خلک مخې ته راځي او خلک فیصلې کوي بلاخر به زموږ دا قوم دې خبرې ته ورسي چې بیا به داسې قسمه داسې نارې خبرې به ځای نه نیسي چې دا غدار دی او دا غدار نه دی د وخت سره سره به په خپلو په خلکو کې دا خبره مخې ته راځي خو اوس دلته ډاکټر صاحب یو بل سوال را پیدا کېږي میا صاحب وایي چې زه اوس نظریاتي شوم د دې نه وړاندې هغه درېدله په دې ملک باندې حکومت وکړو او چې کله هغه په واک او په اختیار کې و نو بیا دې خبرو ته د هغه پام نو خو اوس چې کله د هغه خلاف مسلسل فیصلې راځي که موږ بیا د دې موازنه کوو د تېر حکومت سره هغه وخت کې هم د یو سیاسي جماعت حکومت و د هغه سیاسي جماعت ته مشکلات و د هغې وزیر اعظم هغه کور ته ولېږلی شو خو هغې نن دا دعوه کوي چې یاره موږ هغه ټول صورتحال ډېر په تحمل سره برداشت کړو او میا نواز شریف صاحب کې برداشت نشته او اوس هغه قومي رازونه راوباسي دیکھئے دا قومي رازونه خو افراسیاب صاحب هم خبره وکړله چې داسې قومي راز نه دی د دې نه مخکې دا خبرې شوي هم دي لکه هغې کسان هم یاد کړل چې هغې شوي اوس دې کې لکه خبره دا ده چې دا خو اولني ځل باندې دا خبره نه کېږي دا خو د دې نه مخکې کېږي که نه نو په دې وجه باندې اوس نواز شریف چې دی نو نواز شریف ته د دې خبرې ته تاسو په یو بله اړخ باندې که وګورئ نو
هغه ته داسې کتې شي چې یاره د ډیر وخت نه پس د عوام منتخب شوي خلک هغه سوالونه راپورته کوي کوم به چې د دې نه مخکې دین راپورته کول. جی نن هغه دا وایي چې یاره زه که مثال په طور باندې د ملک منتخب شوی کس یم نو ماته د اختیار وي چې د ملک زه خارجه پالیسي جوړه کړم. جی زه د ملک د ډیفنس په باره کې پوښتنه وکړم ځکه چې د عوام نه زه ټیکس غونډوم. اوس زمونږ په سیاسیاتو علومو کې منګه چې کله د ملټري او د پالیټکس په منځ کې دا کوم ریلیشنشپ دی دا چې کله منګه وایو نو په دې کې مونږ وایو یو براه راست مداخلت وي یو براه راست نه وي او دننه مداخلت وي. جی نو په دې وجه باندې د څه وخت نه پسته شاید چې په پاکستان کې دغه براه راست مداخلت لکه ممکن نه دی چې اوس وشي. اوس دا بل طریقه باندې چې کوم مداخلت دی یا اثر انداز کیدل دي نو د عوام منتخب شوي خلک اوس دام تابع کوي چې موږ د دغه نه هم راوځو. نو دا کیدی شي چې د وزیر اعظم دا چې کوم بیانات دي یا دا کوم طرف ته چې هغه روان دی دا خبره وي چې نه اوس د دې نه زه یو قدم مخکې ځم چې ګنې دا انډایرکټ چې کوم انټرونشن دی دا د هم ختم شي او د عوامو سره د اختیار راشي. دا یو سوال ما د افراسیاب خټک صاحب وړاندې هم کېښودو چونکې هغې خو عملی سیاست کې دي او تاسو خو بهرحال دا سوال ستاسو د وړاندې کېښودل غواړم چې د قومي کمیشن خبره چې وشوه مطالبه وشوه نو آیا تاسو ګڼئ چې د قومي کمیشن جوړ شي او بیا د هغه کمیشن فیصلې ابه تسلیموي؟ دلته کې خو نیب چیرمین اپوزیشن او حکومت په شریکه وکړو نن د نیب د چیرمین په خبرو باندې هم سوال نه وچرتېږي. دې باره کې به زه دا ووایم چې که چېرته موږ د پارلیمنټ دا کارکردګي لږه زیاته مستحکم کو جی بالکل نو شاید چې د کمیشن په ځای باندې دغه رول زموږ پارلیمنټ ادا کولی شي. پارلیمنټ به دا فیصله وکړي چې یاره ګنې کوم بیان څنګه دی او د چا باره کې څه خیال دی او هغه ته د موقع ورکړي چې هغه راشي خپله صفایي پیش کړي او په هغې باندې هغه یو قدم پورته کړي او یو طرف ته هغه فیصله وکړي. قومي کمیشن مبارک زمونږ شاید چې دا تاریخ داسې دی زموږ تاریخ داسې ډېر خوندور نه دی خو ډاکټر صاحب یو ډېره مهمه خبره تاسو وکړه او پکار ده چې داسې وي او وخت په وخت کېږي هم داسې چې یاره پارلیمنټ دی هغه د با اختیار وي پارلیمنټ دی مستحکم وي او پارلیمنټ ته د اختیار ورکړی شي او بیا مطلب پارلیمنټ ایز ا انسټیټیوټ چې کوم نور ادارې دي د هغې چې کوم پلرز ګڼلی شي. اوس دا زموږ دپاره یو چیلنج دی زموږ د قوم دپاره او زموږ د سیاسي مشرانو دپاره چې اوس د دې پارلیمنټ نه به کار څنګه اخیستل غواړي. هلته خو چې پارلیمنټ کې اجلاس کې شروع کېږي هلته خو غوبل جوړ شي هلته خو والټه کول کېږي. دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې کله زموږ د سیاسیاتو د علم په رڼا کې دې څیزونو ته ګورو نو مونږ ته په دې کې ډېره زیاته ډاکټر صاحب ډیټیل سره په دې خبره کوو. زما خواهش دی چې لږ چونکې دا سوال دی هم ډېر دلچسپ او زما خواهش دی چې په دې باندې ډاکټر صاحب ډېر ډیټیل سره خبرې وکړي. خو ګرانو کتونکو وخت مونږ سره د دمې شوی دی دمه کوو بیرته راځو او خپلې خبرې به وړاندې بوځو. تاسو مونږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلي او پریک باندې تلو نه وړاندې ډاکټر صاحب تاسو خپله خبره ما ویل چې تاسو یې پوره کړئ خو چې لږ ډیټیل سره پرې خبره وشي هغه ټایم چونکې تاسو ما ته اوس لږ رایادم کړئ چې جی مونږ خبره کوله چې یاره دغه داسې وخت کې چې یاره مونږ اپریشن یې هم وکړې د اپریشنونو وروسته هم مونږ نن مطلب دا دی چې د دې جوګه نه یو چې مونږ بهر دنیا سره په ډاډه زړه باندې خبرې وکړو. ما دې باره کې تاسو ته خبره دا کوله چې که چېرته د فیصلې کولو کې موږ د ترتیب ټیک کو نو بیا به داسې وشي چې هره فیصلې ته موږ رسو نو موږ به بحیثیت قوم رسو. دا فیصلې که چېرته د قوم یوه حصه کوي نو دا نورې حصې که چېرته د هغې رای پکې شاملې نه وي نو بیا مشکل راځي چې موږ په قومي سطح باندې هغه خبره لکه مخې ته بوځو. نو په دې وجه باندې د هغې دپاره چې زموږ کومه یو منلې شوې طریقه ده هغه زموږ پارلیمنټ دی.
که موږ دا مسلې پارلیمنت ته کیدو نو موږ په دې پوهیږو چې دا یو کلیکټیو وزډم دی. نو بیا موږ د پارلیمنت خبره کوله چې هلته کې خو دننه بیا صورتحال داسې جوړ شي چې په هغې باندې هغې کې زه تاسو ته دا ووایم چې دا انسان مشین نه دی، دا انسان دی او الله تعالی دا انسان آزاد پیدا کړی دی، دل عقل ورکړی دی او د خپل رای لري په هر څیز باره کې. او دا پارلیمنت کې چې څه کېږي نو دا اصل کې د سوسایټي ریپرزینټ کوي، یعنی په سوسایټۍ کې دا څه کېږي نو دا په پارلیمنت کې راځي. بلکې که موږ د ریپرزنټیشن ریفلیکشن ورته ووایو ریفلیکشن هغه زموږ دا د صرف پاکستان پارلیمنت نه د دنیا نور پارلیمنټونو کې په سوشل میډیا باندې دا څیزونه اویلیبل هم دي، په هغې کې د یو بل درواله حده پورې بلکې زموږ خپل تاریخ کې زموږ یو ډپټي یو سپیکر چې دی نو هغه د جګړې په وجه باندې وفات شوی ایست پاکستان کې. نو دا څیزونه په خپل ځای باندې خو دا هم د وخت سره په دې کې میچورټي ولس زیات سنسټیو په دې تاسو د ایست پاکستان خبره وکړه. یو خدای له زمونږ یو بازونه بلکې مونږ نیم شوي یو ځل مونږ نیم شوي یو. د هغې نه علاوه که مونږ وګورو په بلوچستان کې هم داسې خبرې کېږي، د محرومۍ په بنیاد باندې خبرې کېږي. بل طرف ته که مونږ وګورو زمونږ د فاټا چې کوم ځوان کول دی هغه مطمئن نه دی. بیا په داسې حالاتو کې چې داسې بیان راشي، داسې سټیټمنټ راشي نو هغه یعنی بیا ډېر زیات حساسیت سره هغه اوچتېږي او محسوسېږي. ګورئ جي لکه دا سټیټمنټ که لږ موږ بیا وګورو چې دا د یو خاص وخت په نتیجه کې لکه دا دونه زیاته هایلایټ شي که نه دا خبره. دا سټیټمنټ خو د دې نه مخکې هم راغلی دی، لکه همدا خبرې خو مخکې هم شوي دي خو داسې نه دي شي. هغه یو سیاسي بحث دی، په دې وجه باندې په هغې باندې به سیاستدانان جاب ښه خبره کولی شي. خو اکیډمیکلی تاسو د ایست پاکستان هغه سانحې هم زموږ مخې ته ده، داسې د بلوچستان د فاټا دا ټول هر څه چې دي دې ته تاسو وګورئ چې دې کې لکه فیصلې ته چې موږ رسو نو څنګه فیصله وکړو، هغې کې هماغه خبره زموږ د کلیکټیو وزډم راځي. زموږ د خلکو ته دا موقع میلاو شي چې هغې د فیصلو کې شامل شي نو ښه فیصلې ته به رسي. یو بله خبره تاسو وکړله د شوال طرف ته تاسو اشاره وکړله یا دا نور چې موږ دومره لاړو، موږ دومره قربانۍ ورکړې، خو اوس هم مطلب بیا هم مطالبه زموږ نه کېږي او موږ دا خپل دا دومره کار چې وکړو، دا دومره قرباني مو ورکړه او ځوانانو قرباني تقریبا 50,000 نه زیات زموږ قربانۍ دي، هغه قربانۍ موږ نشو کیش کولی، بار دنیا ته نشو ښودلی. ایگزیکټلی اوس دې ځای کې هغه خبره راځي چې دې کې بیا دا قربانۍ خو زموږ فوج ورکړي، زموږ د هغې ځوانانو ورکړي، د هغې افسرانو ورکړي، د دې ځای خلکو ورکړلې. خو په دنیا کې چې دا کم جنګونه د نن وخت کم جنګونه کېږي هغه خو د فوج صرف فوج نه کوي بلکې هغې کې خو زموږ میډیا ده، په هغې کې زموږ اکیډمیا ده، په هغې کې زموږ د خلکو ذهنونه دي، د هغې هغه علمي برتروالی دی، دا ټولې خبرې پکې راځي. نو په دې وجه باندې هغه طرف ته خو موږ قرباني ورکړله، خو بل طرف ته موږ دغه خپله خبره په د دې جوګه نشو چې موږ دنیا په دې باندې قایل کړو، لکه په دې کې زموږ هغه کمزوري پاتې ده. نو اوس د دې نه هم موږ له پکار ده چې سبق ترې واخلو چې آیا په دنیا کې به صرف د فوج د طاقت په بنیاد باندې موږ بری مومو یا د هغې نه علاوه نور هم دي. نو په دې وجه باندې د دې خبرې نه د عبرت په نتیجه کې موږ له پکار دي چې زموږ خپلې نورې کومې ادارې لکه زموږ تعلیمي ادارې شولې، زموږ علمي ادارې. ډاکټر صاحب یو بله خبره، وخت کم دی او زما خواهش دی چې په دې باندې لږ ستاسو رای واخلم. د ادارو د تصادم خبره کېږي زموږ په دې ملک کې، او بیا که موږ د میا نواز شریف صاحب بیان وګورو نو موږ ته پکې شاته ښکاري چې د هغه د بیان یا د هغه د جملې دا یعنی داسې سیده ساده خبره نه ده بلکې د هغه مقصد دی چاته پیغام ورکولی کېږي. نه که چیرې په داسې حالاتو کې چې دی خوا موږ د شوال او د شمالي وزیرستان په خپل سرحدونو باندې صورتحال وګورو، بل طرف ته دا 1300 ورځو کې د امریکې سره هم زموږ معاملات ټیک نه دي، د سفارتکارو نقل و حمل چې دی هغه محدود شوی دی. بیا په داسې حالاتو کې چې د ادارو ترمنځ د تصادم خبره کېږي نو بیا هم زه خبره د مایوسۍ طرف ته ځي. زه وایم چې دی کې د مایوسۍ
لکه مایوسه عنصر پکې ډېر کم ښکاري. تاسو دا غنئ چې دا حقیقت ادارې د تصادم په صورت کې دي؟ تاسو ته زه دوه درې مونږ کمپیریزن وکړو. دلته کې چې کله د امریت وخت و، د هغه امریت په وخت کې نن زمونږ نه به چې کومې مطالبې کېدې هغه به څنګه منلې کېدې؟ ټولو ته معلومه ده. د هغې په مقابله کې دا جمهوریت چې موږ ورته کمزوري جمهوریت وایو، نن د هغې جمهوریت په موجودګۍ کې تاسو وګورئ چې د دنیا غټو طاقتونو ته موږ د دې جوګه شو چې د ډېرو خبرو انکار وکړو. جی بالکل. جهاز راغی او خالي لاړ. دا تصور چا نو کړی چې په امریت کې دا نشو کېدی. دا نشو کېدی. په دې وجه باندې زموږ د سټرانګ ډیکټیټرشپ په مقابله کې یو کمزوري جمهوریت چې دی دا زیات طاقتوري. جی بالکل. دا خبره کیږي چې د طاقتور امریت په مقابله کې کمزوري جمهوریت. د ډاکټر صاحب خبره کزه په دې اندازو یم چې د ملک لپاره فایده مني. ډیره مننه کوم پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب او د افراز صاحب خټک صاحب چې موږ ته وخت راکړ، خبرې اترې وکړې. نورو سیاسي مشرانو سره د کمټمنټ باوجود موږ کوشش وکړو خو رابطې ونه شوې. خو به هر حال خبره مخې ته دا راغله چې په ملک کې دغسې بحث مباحثې دا د جاري وي او د دې نتایج دا به مثبت وي، منفي به نه وي. ها دا د چې کومې خبرې کېږي خبرې د اخلاص په بنیاد باندې وشي، د ملک صورتحال هغه د مد نظر وساتلی شي او په هغې کې د بدنیتي نه وي. زما په خیال باندې په سیاسي ماحول کې او په جمهوري ملکونو کې دغه بحث او مباحثې روانې وي. دغه دارې او دغه الزامات پکار ده چې د دې نه ډډه وشي. اوس د پروګرام په ختم د اجازت راکړئ. الله پامه.